او په اصطلاح د شریعت کې امام ابن تیمیه رحمه الله ډیر جامع او ښه تعریف کړی دی. هغه چې عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. عبادت نوم د هر هغه څیز دی چې الله رب العالمین د هغې سره مینه کوي او الله رب العالمین هغه په هغې باندې راضي کیږي. من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره، کدا خبرې کولی او کدا افعال او کار کولی او کدا پټ او ښکاري، دغه ته عبادت وایي. نو معنی دا چې هر هغه څیز، هر هغه کار، هر هغه خبره کول چې په هغې باندې الله راضي کیږي او د الله خوښوي، دغه ته عبادت وایي. عام طور منګه د دین او دنیا په دې کې تفریق راوستره چې دین او دنیا چې کوم دین دا د یو بل حریفان دي، یو بل دشمنان دي. حالانکه د دین او د دنیا د یو بل سره تعلق د دوه دوستانو دی. لہذا کله چې سړی په دې دنیا کې د دنیا کارونه کوي خو د نبی علیه السلام په طریقه باندې کوي، نو دغه د دنیا دا کار عبادت ګرځي، دغه هم د الله بندګي ګرځي. او کله کله سړی عبادت هم کوي، مونځ هم کوي، خو د پیغمبر په طریقه یې نه کوي، د قرآن حکم نه مني، ځان هسې څیز جوړ کړی دی، وایي چې زه په ورځ کې مثلا 6 مونځونه کوم. نو دا خو سجده ده، خو دغه سجده چې کوم ده په دې به الله تعالی سزا درکوي، ماله بې سزا راکوي. ولې به پرې راکوي؟ ځکه چې شریعت راته دا نه دی وایي چې 6 مونځونه وکړه، ما ته 5 مونځونه ویل دي. لہذا عبادت چې کوم ده دا جامع تصور دی، وسیع تصور دی، یو وسیع فکر دی. او بیا علامه ابن تیمیه رحمه الله په دې کې د ژوند هر ذره جمع کړي چې پای کې مونځ دی، زکات دی، روژه ده، حج دی. او دغه په یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایل هم دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بنی الاسلام علی 5. اسلام چې کوم دی دا 5 خبرونه جوړ دی. اولنۍ خبره به کې شهادت الله اله الا الله، د دې خبرې گواهی کول چې د الله رب العالمین نه علاوه بل څوک معبود نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. او دویم دا اقام الصلاه، د مونځ قائمول. او دریم دا ایتاء الزکات، زکات ورکول. اول چې کوم دنو حج البیت، دغه شانتي روزه نیول، صيام رمضان، د رمضان مبارک روزې نیول، وحج البیت، دغه شان د بیت الله شریف حج کول. دا 5 څیزونه داسې عبادت دی چې دا زموږ ستاسو ټول په تصور کې دا شته چې دا عبادت دی. خو دې نه علاوه چې کوم عبادت دي نو هغه زموږ په ذهن کې عام طور زموږ په ذهن